أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طول درود شريف وي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دعاء کی. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا الله يا رحمن يا كريم يا منان يا أحد يا صمد يا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الملك الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم.
نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا شاننا في الأمور كلها اللهم أصلح لنا شاننا في الأمور كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن ذنوبنا قد عظمت وجلت أنت الأعز منها وأجل. افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم المساكين ويا ذا القوة المتين يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل صلاة كاملة تؤدي بها عنا حقه العظيم. اللهم صل صلاة قائمة دائمة كاملة دائمة تؤدي بها عنا حقه العظيم. يا الله كريم مولا او د عرش مالکا او د کرسی مالکا اے د او اسمانونو ربا د او زمکو مالکا اے د غرونو دریابونو الله اے د ټولو کائناتو ربا اے د آدم علیہ السلام د خټې نه پیدا کون کی الله اے د نوح علیہ السلام په کشته کی حفاظت کون کیا الله اے د ابراہیم علیہ السلام د اور په میس کې ساتون کیا الله اے د اسماعیل علیہ السلام د چړې د لاندې بچ کون کیا ربا اے د عیسی علیہ السلام د عیسایانو د مکر و فریب نه ساتون کیا الله اے د موسی علیہ السلام د فرعون په کور کې لویون کیا ربا اے د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ مبارک باندې قسم کون کیا الله اے زمنګ ربا یا الله زمنګ دا ختمونه قبول او منظور کی الله زمنګ دا ختمونه قبول او منظور کی الله دا خو یو ختم نه دی الله دو ختم نه دی الله دا خو په زرګونو باندې ختمونه دی الله ستادي بندګانو الله دې کې نارینم دی الله دې کې زنانم دی الله په دې کې به هغه فقیرانم وي چې دا غي په یو امین باندې بستا عرش جوکیږي الله دې کې معذورانم دی الله په دې ټولو ماشومان پکې دي الله په هر خله باندې ستا کلام ویلې شو نن موږ دا غي ختم وکړو او کریم الله د چا د وجه نه زموږ دا ختمونه قبول او منظور ک الله الله د چا د وجه نه قبول او منظور ک الله الله دې کې بس څوک داسې فقیران وي محتاجان به وي الله کوم ګناهګار یو دا غي د وجه نه زموږ دا ختمونه قبول او منظور ک الله اے کریم الله دا ختمونه په خپل دربار کې قبول کا الله که تاسو سره قبول شوندا ډیر سدي او که قبول نشون هیڅ نه دي او الله ته ول د قبولیت جامه ورک الله الله مونږ کې خو اخلاص نشته الله نراله چل لازینی ویل شو نو تکدل شو الله بیا ادب یو
خو الله ستا کلام مو مخې ته ایښی دی، راغستې مو دی، ویلې مو دی، الله ته یې قبول کړي، الله دا ختمونه قبول کړي، او الله دا ختمونه قبول او منظور کړي. کریم الله د ختم قرآن په وخت کې ته دعاګانې قبلې، ملایکې پې آمین وی. الله موږ د ټولو مؤمنانو ته د لاس نیولی دی. الله په دې وخت کې نارینم بللا دي، زنانم بللا دي، حافظان پکې دي، علما پکې دي، طالبات او عالمات پکې دي، الله معذوران او سپینګیري او الله سپین سری بوډایګانې پکې دي. الله په دې کې هغه دردمن خلک هم ناست دی، الله چې لونو ته صدمې رسېدلي دي او الله هغه ټولو ته لاس نیولی دي. الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. او کریم الله، او کریم الله، او رحمان او رحیم الله، ډیر مبارک وخت د سحر دی، ستا د طرف نه د رحمتونو دروازې کولاویږي. الله موږ دا قرآن ولستو، او الله زموږ ګناهونه معاف کړي، یا الله زموږ ګناهونه معاف کړي. الله تا ته مو لاس نیولی دی، الله بل در مو نشته ربا، الله تا ته مو لاس نیولی دی. خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، الله زموږ ګناهونه معاف کړي. الله موږ ډیر بې ادبه یو، الله سترګې مو ګناهګارې دي، غوږونه مو ګناهګار دي، الله ژبه مو ګناهګاره ده، لاس خپې مو ګناهګار دي. خو کریم الله چرته لوړ شو، الله بل در مو څوک دی چاله ورشو، الله تعالی راغلی یو خدایا ستا په دغه درشل باندې ولاړ یو، الله سر مو کته دی ذلیل یو، الله رسوا یو، خو الله په جرګه باندې راغلی یو. الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، الله د ټول امت ګناهونه معاف کړي، الله زموږ د مور پلار ګناهونه معاف کړي، زموږ د استادانو ګناهونه معاف کړي، الله د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ټول امتیانو ګناهونه معاف کړي. او کریم الله، او رحمان او رحیم الله، تا ته ملاس نیولی دي. الله دنیا کې خو مونږ ولیدل که څوک د چا ډېر جرم وکړي، الله مړی پکې وشي، الله بالله خبرې راشي. خو چې کله جرګه د چا دیرې ته راغلی ده، نو الله د دیرې مالک بیا څه ووایي، ویره زه خو دې ډېر خفه ومه، خو د دې جرګې باندې رانه راځي. الله موږ په خپله بله د چا په جرګه کې ناستو، الله هغه سړي موږ ته اختیار راکوي، بس تاسو باندې رانه راځي. او کریم الله په دې بندګانو کې هم داسې څوک وي چې طالبت حیا درځي، الله د هغه جرګې د وجې موږ ټول معاف کا، الله موږ ټول معاف کا، الله زموږ ګناهونه موږ ته معاف کا. اے الله زموږ مرګ را روان دی، تا سره به پیش کیږو، الله په دې ګناهونو سره به تا ته څنګه مخامخ کیږو ربا. الله زموږ ژوند بدل کړي، الله زموږ ژوند بدل کړي، الله زموږ زندگی بدله کړي، الله موږ د ګناهونو د ژوند نه راوباسي او د نیکو په ژوند کې مو الله ورتاو کړي. او الله تا ته مو لاس نیولی دی، الله په موږ باندې رحم وکړي. الله ته خو الله ای، او کریم الله، او کریم الله، تا ته خو کافر هم لاس اوچت کړي دي او توبه یې وباسلې ده، تا معاف کړی دی، الله ایمان دی ورته ورکړی دی. الله دا خو مؤمنان دي، الله د قرآن مخې ته ناست یو، الله ستا دا کلام تا ته وړاندې کوو، الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کا، الله زموږ د ټولو ګناهونه معاف کا، الله موږ ځان ته رانږدې کا. او کریم الله موږ ځان ته رانږدې کا، الله د غیر محبتونه زموږ د سینو نه بار کړي، الله خپل محبت ورادن نه کړي، الله خپل محبت ورادن نه کړي. الله کریم الله، رحمان او رحیم الله، موږ د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې زما الله د او یو میندو نه ډیر مهربان الله دی. الله موږ خو دنیا کې ولیدل، الله که چانه مور ډیر خپي او د غزوې او د غلور ډیر بی ادبي او ډیر ګستاخي او بی ادبي کړي، خو الله که چرته داسې د اختر شو قدر په موقع باندې دا بچی راغلی دی او الله د مور کټ په بان باندې کې ناستلې دی او سره کته کړی دی، نو الله په ځای د دې باندې چې دا بچی الله مور ته ووایي، الله هغه مور باندې رحم راغلی دی او بچی رانږدې کړی دی او په سر یې ښکل کړی دی. او الله ته خو دا او یو میندو مهربان الله یې، الله د ګناهونو سره راغلی یو، خدای موږ ځان ته رانږدې کړي، الله سر مو کته دی موږ ځان ته رانږدې کړي، الله موږ ځان ته رانږدې کړي، الله د خپل ذات سره مو محبت پیدا کړي، الله د خپل کلام سره مو محبت پیدا کړي، الله د خپل حبیب سنت طریقې زموږ په ژوند کې راولي. او الله ته زموږ نه رضا شي، الله ته زموږ نه رضا شي. الله تا صحابو ته دغه یو صفت ورکړه، رضی الله عنهم ورضوا عنه، زه دې نه رضا یم او دوی به رضا کوم، الله زموږ نه رضا شي. او الله ته چې خوشحاله شي بیا څه پاتې دي، الله هر څه به یې خو چې ستا رضا نه هېڅ نشته، الله ایستی نه خو چې ته رضا یې نو د هر څه هر څه دي، الله زموږ نه رضا شي، الله زموږ نه رضا شي، الله خپل رضا او خپل مینه موږ له راکړي، الله خپل محبت را له راکړي،
الله د ډیرو ګناهونو سره الله اقرار کو الله مونږ وینو په معاشره کې خلک سوي بس لوی ګناه کړي خو یې منل ما ته معاف کړه الله مونږ خو منل چې ګناهګار یو الله مونږ خو منل چې مونږ ګناهګار یو الله انکار خو نشو کولی الله د خپل جاسوسي نظام د کتابونو زمونږه ګناهونه روان کی الله د کرام کاتبین د کتابونو زمونږ ګناهونه روان کی الله د قیامت برز باندې الله مونږ په صفا ستره حالت کې ځان ته واپس کی الله دی ایمان والا مرګ را لراکی د ایمان والا ژوند نه لراکی د الله د اعمال صالحو ژوند نه لراکی او کریم الله ډیر خلک بیل مازه خدای د مستوفیق ولا ورکی الله نه پوهیږي چې په دې وخت کې مې وسړې مز نه کوي تا خپه کوي او الله بیل مازه ته هدایت وکي الله به مازه ته هدایت وکي الله په مزبانه راولي الله په مزبانه راولي کوم خلکو سره الله مالونه دی الله د زکات توفیق ولا ورکی الله کوم خلکو سره مالونه دی د حج توفیق ولا ورکی الله د فرایض توفیق مونږ لراکی د واجباتو توفیق راکی د سنن توفیق را لراکی الله ته زمونږ نه رضا شي او کریم الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي دومره خلکو ر دعاګانې ویلي دي رونو چې کم به زه یادوم خو الله چې سوره بیماران دي که کور کې دي که هسپتال کې دي که په اپریشن دي که په شوګر دي که په بلډ پریشر دي که دړه بیمار دی که بل دی که چا خپل اسمات دي الله ټولو له د کورو به شفا کی بله خلک دی ډینګي چې چلی دي غي بیماران دي الله ټول له د کورو به شفا کی کریم الله ټول له د کورو به شفا کی کریم الله زمونږ ډېر رونه خویندې وفات شوي دي الله موږ سره په دې درس کې شریک وو رز د رز داسې روان دي الله اوس هم یو ملګری راغلی او د مانیرای دلته کې ما ته ووایي زما یو پات شوي رستا او د درس ملګری وه داسې ډېر ملګري رونه خویندې الله زمونږ په دې درس کې موږ سره شریک وو نن هغوی لاړل د دنیا نه الله د دې ختمونه ثواب قبر ته ورسولی کړي الله د هغوی قبرونه د نور نه ډک کړي الله ټول امت مقبرو ته موږ دا ختم وبخ الله ته ورته ورسولی کړي الله د مؤمنانو قبرونه د نور نه ډک کړي الله د آدم علیه السلام نه واله در ننه پورې څوک پات شوي دي ایمان سره تللي دي الله ته ورته بخښنه وکړي الله ته بخښنه وکړي الله ډیر خلک قرضدار دي قرضونه اخلاص کړي الله د چا کاروبار لنډ تنګ دي کاروبار فراخه کړي د چا دشمنی دي الله صلح ولا وکړي الله څوک بې کور دي کور ولا ورکړي بې روزګار دي روزګار ولا ورکړي بې اولاد دي اولاد ولا ورکړي د چا نارینه اولاد نشته الله صالح نارینه اولاد ولا ورکړي الله زمونږ او د دوی د ټولو مشکلات او پریشانۍ ختمې کړي چا وي مونږ کور خرڅو الله ته ول ښکلی ګاګ پیدا کړي الله د چا نور مشکلات دي د بار وطنونو کې کوم مسافر ناکامه دي کامیابې کړي الله د دلته د کلي نه کوم خلک د بار وطن دپاره تګ کوي الله ته ورته د ښکلو ویزو د دنیا جوړه کړي الله منګه دی ټول دنیا م راکړي آخرت را لم راکړي حلال رزق را لم راکړي الله آخرت را لم راکړي الله زمونږ پریشانۍ ختمې کړي د چا اولاد نافرمانه دی فرمان بردارې کړي الله زمونږ او د دوی د ټول استقامت نصیب کړي الله په چا کورونه تنګ دي پراخه کورونه ول ورکړي الله زمونږ او د دوی د ټولو په حال باندې رحم وکړي الله ترانه خوشاله شي الله ترانه رضا شي الله د ټولو مدرسو حفاظت وکړي الله د سنګرونو مرکزونو حفاظت وکړي الله د خانقاهونو حفاظت وکړي الله په مخ د ځمکه باندې چې څوک هم ستا د دین دپاره لګیا دي که تبلیغ دی که جهاد دی که درس و تدریس دی که ذکر و اذکار دی الله په کومه جامه کې چې څوک لګیا دي ستا د دین خدمت او خواري کوي الله ته ورسره مدد شامل حال کړي الله ته مدد وکړي الله زموږ د دې ملک حفاظت وکړي الله تمامو بلادو اسلامیو حفاظت وکړي ټول دعاو کوي الله د فلسطین د مجاهدینو سره مدد شامل حال کړي الله د غزې د غریبانانو سره مدد شامل حال کړي الله د دویم کال له دغه صبر خو تمام شو الله ویني او باید بچي خخ کړل الله غي خو د لوګي تند نه وتړ کېدل الله د قرآن د برکت په غزه والا باندې رحم وکړي الله په اهل فلسطین باندې رحم وکړي الله د قرآن د برکت خدای د غي په حال باندې رحم وکړي الله کوم د مجاهدینو قافله چې ول روانه و او الله غي کوم په لار باندې شوي دي الله د هغه اسرائیل درندگانو په پنجه کې راغلي دي الله تیر اخلاص کی الله مشتاق سیب او دغه چې سوره ملګری دي الله دا سوره علما دي شپږ کسان دي په دغه قافله کې الله تیر اخلاص کی الله دې په عافیت سره خپل وطن ته په خوشحالو سره بریاري راولي الله د دغه قافلې د برکت الله د بیت المقدس په چت باندې د اسلام جنډه اوچته کې الله بیت المقدس د مسلمانانو په دغه کې راولي الله د حرمین شریفینو حفاظت وکي الله د هر مؤمن حفاظت وکي الله زمونږ او د دوی په حال باندې رحم وکي کریم الله دا مونږ چې سو غختل دار له قبول او منظور کی سوره عمره وال روان دي الله
ته ورته لارې کولاو کې په خیر سره بوزي الله د قبول شوي عبادت توفیق ول ورکړي او الله موږ ته پکې د هغوی په دعاګانو کې پوره حصه راکړي کومو حاجیانو داخلي کړي دي الله ته ول صحت او قوت ورکړي الله د حج دپاره الله مستعد او تیارو ساتلی کړي کریم الله د اجتماعات را روان دي الله ټول کامیاب کړي ټول اجتماعات کامیاب کړي الله د دین د اوچتوالي ذریعه وګرځي الله موږ سره خپل مدد شامل حال کړي الله موږ د سورو خلکو ویلی دی الله په دې مجلس کې به ډېرو خلکو پړونو کې اوس یو تمنای چې موږ ته دا دوا وکړي دا وکړي نو الله که ما ته نه ښکاري تا ته خو معلوم دی الله که زه نه اورم تی خو اورې ته خو سمیع او بصیر الله د دې ټولو رڼو خویندو مدعاګانې پوره کړي الله د کومو هلکانو جنکو رشتې نشتې ښځی کې ولې رشتې وکړي کاروبارونه یې بند دي الله کاروبارونو کې فراختیا راولي الله موږ سره د خیر او د احسان معامله وکړي الله د ټولو مؤمنانو په حال باندې رحم وکړي الله مؤمنان یو کړي الله زمونږ او د دوی د ټولو په حال باندې رحم وکړي یو حاجي صاحب دی پرون اپریشن ما ته دعا ویلي الله دې ولا کامیاب کړي نور څه ملګري دي بل د دعاګانو جمعې پر څه ملګرو د دعا ویلو بیګا بل خلکو میسیجونه کړي دي الله هغه ټولو له خیر ورکړي هغه ټولو له خیر ورکړي الله زمونږ د استادانو د مشرانو په عمرونو کې برکت واچي الله د هغوی دا سورې په موږ باندې تا ډېر وساتي الله زمونږ نه رضا شي زمونږ والدین الله حیات وساتي الله صحتیاب وساتي الله موږ دار کې اسماپتونو نه د اکسیډنټونو نه د مصیبتونو نه د دشمنو ترفګنو نه بچ کی الله چې ته به خوشحالیږي ناکار زمونږ نه والي او چې ته به خفه کېږي موږ دې نه وساتي اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين په خپل ترتیب سره ان شاء الله بیا د میاشتې سبق شروع کیو او که خیری بیا چې دا میاشت پوره شین بیا به ختمونه کوو که خیر خیریتي الله ته منظوري بل دا مې یو درخواست کو چې ډېر خلک زمونږ په دې اوس هم داسې شته دی چې هغوی لا در نن تاریخه پورې قرآن شریف نه دی ویلی د چا عمر 80 کاله شو د چا 70 کاله شو د چا 40 کاله شو لکه بل از یو نوجوان هلک ما سره میلاو شو او ښه قابل دی خپل کار روزګار او دغه کوي نو ما ورته څه تپوس وکړو نو څه وظیفه یې غوښته نو ما ته یې ما قرآن نه دی ویلی سم خفه شوم نورونو خویندو ټولو خدمت کې دا عرض کوم که نه د نننی ډېره مبارک عرض د دې کې یو خبره ځان سره دلته نه والی چې چا هم قرآن شریف نه دی ویلی د نن نه عزم وکوي چې انشاءالله موږ بقاعده شروع کوو دې کې هېڅ شرم نشته دی موږ د دین طالبان یو در مرګه دی الله موږ طالبانو ساتي نو تاسو ته مینت باندې وامه چې کومو نارینهو یا کومو زنانو قرآن شریف لا در نن پورې نه دی ویلی د نن نه دا عزم وکوي چې خوا کې جومات کې استادانو سره مدرسو کې او زنانو نن په هر گلی کې الحمدلله د بناتو مدرسې دي نو تاسو قرآن مجید شروع کړئ چا چې قرآن مجید ویلی دی کوشش وکړئ تجوید سره ووایي الحمدلله هر ځای کې د بناتو د بنینو مدرسې دي په تجوید سره قرآن ویل دا ډېر لازمي دي نو وګورئ تاسو تجوید سره قرآن ووایي چې موږ در مرګه پورې طالبان یو که دې حالت کې موږ له مرګ راغی نو انشاءالله د قیامت پر ورځ به الله پاک موږ د قرآن خوانو خلکو په سب کې پاسئ نو ټولو ته مې دا درخواست دی زه به بیا د کارګزارۍ تپوس کوم ما ته به وایي چې چا چا قرآن نو ویلی او د نن نه بعد قرآن شروع کړو جزاکم الله